شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او ډېر مهربانه دی. بغیر د څه تمهید نه یو دوه درې مختصرې خبرې کوم. ناصب چې کله خبرو شروع کوله نو د لاین آرډر نه په اوسه پورې 383 ناصب 383 واقعات شوي دي. 200 پکې د سکیورټي خلک مړه دي، 133 دي هغه سیویلیانز. د دې صوبې پورا صدر ډسټرکټ څومره دي سره د مرګري وي مار ډسټرکټ مې یادوي، هغه ټول هلته کې د حکومت رپ نشته، بلکې اوس خدا سي کار دی چې خبره چې تر خاکوټه پورې تر دغه پورې رالو. مطلب دا دی چې اوبه بس ورته رانږدې دي. خبره دا ده چې عوامي نېشنل پارټۍ جرګه وکړه دلته، د هغې نه پس مزدور کسان پارټۍ جرګه وکړه، د هغې نه پس محمود خان په بنو کې یوه جرګه وکړه، او د هغې نه پس په اکتوبر کې پی ټي ایم په خیبر ایجنسۍ کې یوه ډېره غټه جرګه وکړه چې ما خیال په زرګونو لکونو خلکو پکې شرکت وکړو. فوجدانو که مونږ سوچ وکړو نو د هغې جرګو څه نتیجې راوړي. هر زما ستاسو ټولو مشرانو نه دا دی چې جرګه خو خلک هغه ځای کې کوي، تاسو ټول مشران یې پښتانه چې دوه فریقه د هغوی په یو خبره باندې ډسپیوټ وي، جرګه جوړه شي، دواړه فریقه ورته خپل کیس کیږي، جرګې له اختیار ورکړي او جرګه فیصله وکړي. دلته خبره دا ده چې تاسو جرګه چا سره کوئ؟ فریق یو فریق خو مونږ تاسو ټول یو، ټول پښتانه فریق، او دویم فریق تاسو ته معلوم دی، یو ټول حال ته معلوم دی دویم فریق. نو چې دې ټول حال او موږ ټولو ته معلوم دی چې دویم فریق څوک دی، نو بیا راځئ دا صوبایي حکومت او مرکزي حکومت او پلانکې او ډینګۍ غریبانان باتروم ته د هغوی د اجازت نه بغیر نشي تللی، نو فیصله به څه وکړي؟ ټول پښتانه راپاڅېد. شوکت الله خان چې څنګه خبره وکړه، موږ خو بار بار په دې کې کوشش کړی دی. دلته کې چې د کومو سیاسي پارټیانو مشران دي، سیاست به هم کوو، الیکشنې به هم کوو، منشور آیون هم دا چا خپل دی، خو په دوه خبرو ورسره خبره کوو چې یو به مونږ په دې خپل پښتونخوا وطن کې ترهګري نه غواړو په هېڅ حالت کې، او دویم زمونږ د صوبې چې کوم حقوق دي په هغې باندې به مونږ سره خبره کوي. نو دا ډېره ما خیال دی چې سما خبره ده، ورکوټې خبره ده. او اوس خو ملګرو ډېر اسانه ده چې بله ورځ زمونږ د دې صوبې اعلی وزیر صاحب چې په هغه آل پارټیز کانفرنس کې کومې خبرې وکړې، هغه قلندر صاحب د خدای وبخښي د هغه یو شعر دی، وایي چې د اشنایات د قفس ورمات کو بېلتونه ډزې دې په کور کې وشوي. نو هغه وزیر اعلی صاحب چې رچا سړی دی، نو خو بله خبره صفا کړه چې دا څوک دی. اوس خو اړو په دې کې دویمه خبره نشته میا صاحب. او وزیر اعلی صاحب بله ورځ په هغه پریس کانفرنس کې وایي چې نومونه یې باقاعده واخیستل. نو وزیر اعلی صاحب خو د هغوی سړی دی، نو چې هغوی د هغوی سړی په خپله دا وایي. اوس خو په دې کې مونږ تاسو خو به وایي، اجمل صاحب به وایي، نن ټول خلک د هغې بابو باسندرې وایي، خټک ته به رضان سره ستایله کړه. اوس خو هغوی د هغوی خلک هم وایي. نو عرض زما دا دی، یو ځل بیا دا خبره تکرارو، زه د خپل مشر ذمواري اخیستی شم. میا صاحب د خپل مشر ذمواري والي، مولانا صاحب دلته ناست دی د خپل مشر ذمواري والي، صاحبزاده صاحب ناست دی د خپل مشر ذمواري والي. راځئ چې په دې دوه پوینټو سره خبره وکړو چې یو ترهګري نه منو او یو په خپلو وسایلو د بل چا اختیار نه منو. ډېره مننه.